دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعه ډیر عجیبه ده. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله تعالی سوچت کړو یا اللهم ايد الاسلام باحد العمرين، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوه عمرینو سره. الله په دې دوه عمرینو کې یو مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر بن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر بن هشام، او دویم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډیر زورور دي او مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار غوښتله. نو مکه مکرمه مشرکین راټول شو دار الندوی ته، دوی د جرګو چې کوم ځای و، هغه کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زړه به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ پاسې دا توره راوسته او کړاسې ولا ورکو، مړی سم سره خو راخ کړی دی پیغمبر نه، یو تند ټول په لارزان کړی زم چې وسیل سر راوړم چې دا خبره واره کوم چې کیسه خلاصه کوم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو، سلو خان در لپاره انعام کړي، سو خانو سلو خان در لپاره انعام کړي، کو دا کار دی وکړو. وی یقیني وی او وی وسه تماشا کوه چې سر له پخپو کې ورتاو کوم. دار الندوی نه په سخت غوسه کې وروته را روان دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې، دغه په مرګ پسې را روان دی. کلاره کې ولې صحابي مخې ورغه سعد رضی الله تعالی عنہ، ی عمر خیر خدای ولې ډیر وار خطا رواني په غوسه کې چیرته رواني. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو، ویزم پاغه پسې چې دا سر ته کلام کم چې دا خلق ته وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته ویلو ی عمر دا نشي کوله، دا نشي کوله ته ولې نشم کوله، بس نشي کوله هغه ته نږدې کېدم نشي. نو ویخه یګوي چې تم صاحب شوی دا عملګری شوی کو، تم به دینه شوی خپل د پلان نک دین دی پرې دا عملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایل او زم دا عملګری ما د دې ځای نه ته زمانه قدم نشه اړولې پاغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنہ پیتور راويستا وی جوړم به ستا کار تمام کم نورست به پاغه پسې زم چې د پیتور والا سعد رضی الله تعالی عنہ توري تلاش کو. قریب دا و چې په بل گزارونه کړې خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خلینو یو خبر وته، وی عمره ما زمان محبوب صلی الله علیه وسلم پرې د خپل کور فکر دی وکا، پیغوري ورکو د خپل کور فکر دی وکا، ستا غوخه او خور خو دې مسلمان شي ته چې د کمی هستۍ د مرګ د پاره رواني پاغي باندې ستا خور ایمان راوړی دی. دا دی تاسو یو کنه وی عمر او دا کور ته اسلام راغلی دی، زما جوړم به خو دې خپل خور نه سره کلام کوم. په سخت غصه باندې روان دی، د خور کور لورغه او چې ورغه ورته د کور ورته ای طرف کلک چې ورکلک کو د ور سره وکی خو دو نو اغیله داغي استاد راغلی او قران ورته خو دو. عمر زه خور چې کوم دا وغه چې کوم دی یو صحابي دی استاد دی هغه دوی ته قران خای، دغه د قران اوازونه اوري دی او دا خبره پرشتیا دا خو یقیني مسلمانان شوی دي. ته توري دا موټه چې په دې باندې راکې خدل په دروازه دی ور کولاو کا پوری پوښه چې ور میراغه پوښه را باندې نظر هغه استاد چې هغه ته کوټه تلاش ته پښ هغه وېری د عمر راغې هغه ډایرکټ کوټه ته نه وته کټ تلان دی پښ ته ملمای او زې خوري مو دایو خله کو زموږ سره ارسو کړو خو ته پردیس سره ته پټ شه هغه ته پټ کو او دا خوري را لوري ورته کولاو چې ور کولاو کو د بده وخي باندې ورمنډ کړه د مړی نه ونیو او د توري په موټي په راکې هودل ایت اسلام راوړل چې کله پاغه گزارونه شروع کړو نو دا خوري منځ لراله دا خاون او دارو خلاصول چې د دې په منځ کې خلاصولو کې چې کله خلاصونه کو د عمر رضی الله تعالی عنہ چې سپېړه واړه ولا او په دومره زور سره د خور د مخ راواچوله چې دا غي د مخ دی ویلو داري شروع عمر رضی الله ډېر لوی طاقت ورکړو ډېر زور ور طاقت چې سپېړه تاوګړو د خور د مخ پیوو نو د خور د مخ د ګوتو سره وشلیدو او دی وینو داري والی او د عمر رضی الله تعالی په مخ باندې دا داري ولګیدي او په کپړو دا داري ولګیدي چې خوري دی وینو ته وکتل په جړا شو یو عمر یو خبر وره زما تو عمر ابن خطاب د خطاب زوین زه د خطاب لور یم غره زه دیم خوري مزم بل څوک نه ما ته کو ځان ته زور ور وای چې زه د خطاب زوی مانو زه د خطاب لور یم زم ستانه کوم نه ما
اسی ځان مستړی کوا کو بدن مې ټوکړي ټوکړي کړی د اسلام نه واپس کېږم نه زم د خطاب لوري ما سي ځان مستړی کوا عمر رضی الله تعالی عنہ خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل تر سراغه تر سي پزړه کې راغی وی خزه دا پرې دوا او چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا مال لګرا کوي دا لګ مال را کوي خور ورته نه شم درکولې وی ونی وی ته پهلی ته کافر قرآن پاک کتاب دی دا مون کافر له پلاس کې نه ورکو دې ته تلاس نشي لګولې عمر رضی الله تعالی خلک خو راته وایي کنه لکه راته وایي کنه او دنه چې استاد خبري اورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبري خو بدل شي هغه ډایرکټ د کوټې نه وروت د کوټې نه وروت او قرآن کولاو کو وی عمر واورا واورا او لومبه دا آیت چې څنګه راوړو نو دا آیت راوخته دو انی انا الله فاعبدني واقم الصلاه لذكري دارک دا آیت ز الله ما زما بندگی وکي او مون زما د یاد د پاره وکي دا آیت ورد عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله تعالی فرمایل بخوري زه غسل کوم دا قران مال لک پلاس کرا کوي د خپل کما او پکم خسته چې تا ایمان راوړل د ما غلبو زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی غسل کو قران خپل کو او خور ته ایمان نبی علیہ السلام لبوزه چې زه ایمان راوړم وزدل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه سره ناشته ځکه په مکه کې دا خبره خوره شو وی عمر تور اغست د نبی علیہ السلام په مرګ پسې وته ټول مکه کې خبره خوره شو کنه عمر تور اغست دا نن دا قسم کړه د پلات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کو په دې پسې وته نبی علیہ السلام په دار ارقم کې د صحابه سره ناشته تمام صحابه پریشان دي چې دې راشي موږ بس کو ځکه د جهاد حکم خلا راغلی نه دی وجلې خوشونه نو دغه زمونږ محبوب ته نقصان ورسې موږ بس وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردن نشو نبی رسول الله د خپل صحابه سره ناستو چې دې وردن نشو صحابه کرام د تورونه کلاس وستو ټول توري راوستي چې عمر خو رسید کنه نبی رسول الله ماته فرید وای ماته یو تن به نه خو زید خپل زینا نبی رسول الله ډیر زیات بادر خو صحابه کرام فرمایي موږ په ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکي غونډه आवाज وشو لوی درز وخته د شپې تمام خلک د کورونو غلې غلې وروت چې چللې صحابه کرام فرمایي چې موږ رڼاګانی لګولې او موږ سره معلومات کولو نبی علیه الصلاۃ والسلام په شاتور اس باندې بغیر د اسنه راغې زموږ په خوا کې ودرېد د اسنه خطر راکوشو یو د شه ما د مدینه منورې نه غیر چاپیر چکر ولګو اس نشته مونږ چې د کورونو راوته نبی علیہ السلام شاتور استختلو بغیر د زنا بربند استختلو او مدینه منوره به بغیر چا پیره کتلو چې ودا شي نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیہ السلام بهادر وو نو نبی علیہ السلام فرمایل ویړت په نو خای ما ته را پرې د ز پوښو دی پوښا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغه او د عمر رضی الله تعالی عنہ د ګریوان نه ونیو یو عمر وای په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل په قسم په الله چې نبی رسول الله سم دي ګریوان تلاش کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کم غرض راغلی په قسم په الله د سر د وختونو والا تر خپو پوری رانه خولي وتی وي چې صرف زما د ګریوان ته لاس اواز او زما د بدن د خلو لون شراب شو هر وخت مې نه غني غودرېدو دومره د نبی رسول الله روبو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله محبوب کلمه راتوایا الله محبوبه کلمه راتوایا چې عمر دا خبر وکړه ما ته کلمه وایا دلته صحابه کرامو د نارای تکبیر आवाजونه شروع کړو صحابه کرامو چې شروع کړه الله عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو دلته نبی علیہ السلام دعا وکړه وکنه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوه عمرینو نه خاطر عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پیغمبره دا کوم دین چې تاسو تراولې دا کوم قران چې تاسو تراولې دا یقیني حق دی نبی علیہ السلام قسم په الله چې دا رښتینی دین دی بیا پټ په کوټه کې ولې ناسي عمر نو فرمایي بیا پټ ولې ناسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته دا الله حکم لانه دی شوی زخکار تبلیغ نشم کولای ما ته دا الله اجازه نه دی شوی عمر رضی الله تعالی عنہ له کلاس ورکو عمر خلاله دی خو به وسیلان کوي عمر پټ تبلیغ نشي کولای عمر پټ په کوټه کې نشي کولای راسته زه خلاله ما خو خپل ایمان اعلان کوکو او لار مکه مکرمه ته ودرېدو اے خلکو ووري عمر ابن خطاب د نن بعد مسلمان دی او کو پچا کې طاقت نو وړاندې دي
هلته کې ابو جهل او مرګري ناست دي چې عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام سر راوړي موږ له او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړ د بیت الله شریف سره خواته وي زه مسلمان شوم او د نبی اسلام خلاف چې څوک را مخکې شي دا د الله رحم دی رحم دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزي وا ما درته وسوي حسن رضی الله تعالی فرمای وي د اختر ورځ او عمر رضی الله تعالی د کور وروته وي په کپړو کې ټاکی لګېدلې وي قسم په الله چې ماش مارلي د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وي ځای په ځای کمیش لیدلې واغې ته بلټو کې ګنډلې و 12 ځای کمیس ته ټانکې لګولې وي بیا د عمر رضی الله تعالی سادهګي وخه دا ولي دا ير رااله دا الله نه ير رااله بیا دا عمر رضی الله تعالی عنہ په جمعات کې ناس دي داسي ځان له ناس ته فکر کو چې په جلا شو دا وخت کې په دې ګیر روان شي دا وخت کې په دې ګیر به دي صحابه کرام تراټول شو امیر المؤمنین ولي سي چلو شو ولي جاړي وی جانم په دې باندې چې زه د مسلمانانو بادشاہ ما او د قیامت ورځ به وي او الله تبارک وتعالى به د عمر د دې ګریوان ونیسي او تپوس به کوي چې عمره د فرات په غاړه باندې اوس په د تګ نه مرشه او بادشاہ استاوه د فرات په غاړه باندې اوس په د تګ نه مر کېدو بادشاہ استاوه تا ته بولی نه رسولي زه الله له څه جواب ورکوم زه الله ته څه وایم زه ځان څنګه خلاصوم دا عمر